الحمد لله الذي خلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليعبدون. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. والصلاة على النبي مجتبى وأحمد المصطفى الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر زمن استاد محترم زمن د علاقې نامور علماء کرام ماتا دا خپل ضمیر او دا خپل زړه د خبرې اجازت نه راکوي چې زما استاد محترم د علم یو سمندر د فقاهت او فصاحت او بلاغت یو نور هغه د پزمکه باندې ناستي او یو ماچس تیلې او یو شمع هغه دی لګي. خدا منتظمینو د طرفنا او د خپل استاد محترم د علماو طرف په اجازت باندې ستاسو په حضور کې یو دوه خبرې پیش کوم. زه یقینا چې ډېر مصروف یم او د مساجد مدارس د علما طلبا دا زما د ایمان خوشحالي ده. دا زما د ایمان د اوچتوالي یو منډی ده. ځان پشانې ګناهګار هغه دی مجلس کې ناستا دی بابرکته مجلس کې د علماو په مجلس کې ناستا دا ځان د پاره د خپل معاصیو د ګناهونو هغه جبیره او معاف کول دا زګړم چې الله با د دې ناستو علماو د دې ناستو طلباو فاضلینو د دې د وجه نه به الله زما ګناهونه معاف کړي. محترم ورونو عرض مې دا دی چې د دنیا زندگی ګوره ډېره مختصر ده او دا د دنیا زندگی ګوره یو ځل میلاویږي بار بار نه میلاویږي. دا ځوانیم یو ځل میلاویږي. دا د روح الله مولا دکان نه دی چې ټیپر به هم ترې راوالي او ختم شو الوګان به هم ترې راوالي ختم شو او ټماټر خو د اخیستو نه دي. نو زندگی ګوره یو ځل میلاویږي او بار بار نه میلاویږي او نه په منډۍ کې میلاویږي او نه بل ځای کې میلاویږي. یو ځل میلاویږي. دې زندګۍ کې د الله سره تعلق جوړ کو الله راضي کو د الله به څنګه راضي کو د الله پہچان به موږ ته څوک کوي د الله رب العالمین وحدانیت به ما ته څوک بیانوي. دا خلق دا علما دا طلبا دا حافظان دا نارینه او زنانه نن زما چې کوم بچیو بچی زما خویندې زما ورونه هغه قرآن ویلی دی د هغې مور ته زما سلام دی د هغې پلار ته زما سلام دی د هغې خاندان ته زما سلام دی چې نن ته د پیغمبر علیه السلام په وارثانو کې رالی. د دنیا به څه وراثتي د دنیا به څه میراثي دغه وراثت دا به تا سره قبر ته ځي. دغه وراثت به تا په پل صراط باندې اړوي. دغه علم به تا جنت ته داخلوي. دغه علم به تا الله سره مخامخ کوي. دنیا دې نشي مخامخ کولی. د دنیا ډګري دې نشي مخامخ کولی. خپله به درته یو واقع وویم. طلبا
الحمدلله ټول زندگی په طالبګرۍ کې تیره کړې په مدارسو کې تیره کړې موږ سره باړه ګېټ کې یو ملګری ډېر زیات ذهین او د باړې نه به راتلو شروبرخیل که څه یو قبیله ده پکې ډېر زیات ذهین و هغه کالج کې به مو بیا به موږ سره اولا کې به م ناست و خو د پلار او د نیکه او د خاندان نه دومره مجبوره شو چې هغه یې د هغه باړه ګېټ د مدرسې نه ویستو او امریکې ته لاړې او هغه نه یو لوی ډاکټر او یو لوی شی جوړ شو د دنیا لحاظ سره چې کله بیا واپس راتلو چې په هر ایرپورټ دی که هغه اسلام آباد دی او که هغه د پېښور دی په هغې باندې کوزېږي خپل سندونه مو سره دي ډګریانې مو سره دي پلار هم خوشحاله دی مور هم خوشحاله ده ښځه هم خوشحاله ده خاندان هم خوشحاله دی چې خلیل هغه ډاکټر شو خلیل احمد د هغه نامه وه دا ډاکټر شو او پیسې به یو راضي به او ډاکټرۍ مخکې یو عبادت و اوس عبادت نه دی او سوداګري ده مخکې خدمت خلکو اوس بل څه شی دی نو چې کله هغه د ایرپورټ نه را روان ټولې ډګرې ورسره ګاډی ورته سجاو کړی دی ګلونه مولونه پرې لګولي دي لکه څنګه چې حاجي صاحب راځي د عمرې نه راځي حرمینو شریفینو نه راځي یا زما دا بچي چې څنګه فارغېږي اوس به ورته پلار خور مور ورونه عزیزان هغه څېره ورچوي داسې څېرې ورته ورچولې وي چې په لاره باندې را روان دي خپله ملګري ورسره دي ګاډي کې دام ناست نور کسان هم ناستي ډز اکسیډنټ وشو خلیل احمد صاحب د دنیا نه لاړی هغه ډګریانو ته پلار جړل چې بچیا دا خو داسې ډګري ده چې دا خو ما نه اوس په څلورنې څوک نه اخلي او تا باندې ما د خپل د باړې ځمکه د پوډرو کارخانې او د چرسو کارخانې او د ملاوټونو د تورچي کارخانې دا مې د باندې دوړه کړلې د پاره د دې چې تا نه یو ډاکټر جوړ شي ډګریانې دې واخیستې خو بچیا اوس یې رانه څوک په څلورنې نه اخلي ورونو عرض مې دا دی د دنیا که ډېر پروفیسر شي زموږ یو استاد محترم محتمم غلام رسول صاحب هغه به پروفیسر ته پروفیسر وی دا پروفیسر دی د دنیا د علم نه انکار نه کوو هغې ته علم مه وایه هغې ته فن وایه هغې ته هنر وایه علم هغه دی کوم چې د اسمان نه نازل شوی کوم چې جبریل راوړی کوم چې په پیغمبر نازل شوی کوم چې قرآن دی کوم چې حدیث دی دې ته علم وایي دا رڼا ده خپل بچې عالمان کوي خپل زنانه نوڼه هغې ته دین وښایي قسم دی چې بیا به د تکه نور څه نه په ذلقدر کې خو به ته سورة یاسین ووایي که نه چې مړ شوې چېرته دعا کې خو به دې یاد کړي رب ارحمهما کما ربیانې صغیرا ګوره بل سړی دې نه یادوي او که لکونه د سوي او د خټینو د ګټینو د بل چا په شان ده لاړې زامن به دې په پیسو ورانې بابا ته ته بیا ګوره یېرې علم ورته وښایه تقوا ورته وښایه نور د هر څه نه ښه خبرې زه د خپل ورور محترم مولانا مسیح الله صاحب د خپل پلار تره کاکا ډېر شکریه ادا کوم چې ماته یې مقرره کړه زما ډېر مصروفه وخت دی تاسو ته ښه پته ده چې زما میلمانه را روان دي اوس هم د مفتی صاحب زیررحمان صاحب محتمم صاحب نور ملګري را روانو غلنۍ را کراس کړې وه ما ورته ویل چې انشاءالله زه به درته دغه چیک پوسټ کې ولاړ یم نو زه ډېر معذرت سره عرض لرم چې زما ډېر مصروفیات دي د دې بچو ته زما سلام د دې مور او پلار ته زما سلام دی زما ورته مبارکي ده بچیه تکړه شئ علم زده کوئ خپل عقیده وپېژنئ خپل مسلک وپېژنئ دیوبند الحمدلله
دا لکه د نور په رنګې ځلېدلې علما لري هغه هم دغه رنګې مدارسو نه فارغه شوي دي چې خپله عقیده د دیوبند عقیده کوي مضبوط ودرېږئ د خپلو مشرانو هغه مرسته وکړئ او ای راغلو میلمنو د دې علماو لاس د دې هغه خپې د دې ملاګانې مضبوطې کوي مدارسو سره مرسته وکړئ علماو سره مرسته وکړئ دنیا به هم الله ښایسته کړي حشر به هم د علماو سره وشي او ګاونډ کې به هم الله د علماو سره په قیامت کې ګاونډ در نصیب کړي الله دې علما ته تاسو ته په دې باندې د عمل کول توفیق را در نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین